سراجه ته زرشاد پیژنې؟ نه جی زه زرشاد نه پیژنم. رابعه نوم یو ښځه پیژنې؟ نه جی دا هم نه پیژنم. ګل اکبر سره ستاسو تعلق دی؟ ګل اکبر؟ او ګل اکبر دا خو نه پیژنم جی. او ما پیژنې؟ نه جی ما نه پیژنې؟ جی تاسو پیژنم جی. تاسو تانیدار یې جی. سم مې نه پیژنې. الله به مې وپیژنې چې د رښتیو کوټنۍ ته دې بوځم، اول تر سره خپل عمل وکم. سم ووایه، ګل اکبر سره ستاسو تعلق دی؟ زه قسم خورم جی دا سړی زه نه پیژنم. تا د میډم نرګس په دفتر ډزې کړې دي او بم دې خلاص کړی دی. او درته صاحب مو وویل چې ما هسې یارولې دا ښځه، ما ویشته نه او نه مې ورته څه نقصان رسول غوښتل. وا په تمانچه دې بنده ډزې کوي او نقصان دې چاته نه رسي، بم دې خلاصوي او نقصان دې چاته نه رسي. صحیح خبره کوه. څنګه چې دا د شوی چې ډزې دې کړې دي دغسې به ټوله خبره کې. ګوره سراجه زه ډېر خراب سړی یم، زما پتا هېڅ کار نشته، که ته مرې او که ژوندی پاتې کېږي. خو ښه سړی یم، که ته رښتیا ووایې نو زه تا ته فایده در کولی شم او خوشحاله به یې. ما خو صاحب رښتیا ویلي دي چې ډزې ما کړي دي، صرف دیوال مې ویشته دی او ما صاحب بم نه دی خلاص کړی او هسې پټاخه وه. څه پټاخه نه وه؟ خټین بمې ښه رښتیا وایه او زما د خبرې صحیح جواب راکړه. ګل اکبر سره دې څه تعلق دی؟ خدای ګوجي ګل اکبر نو مې سړی بیخي نه پیژنم. ګل اکبر نه پیژنې؟ ها د ګل اکبر هسپتال کې خو دې تعلقات ډېر دي که نه؟ نه جی هسپتال ته وتلی یم او څوک هلته نه پیژنم. نو بیا دې په هسپتال کې څه کول؟ هلته وجي زه علاج دپاره ځم راځم او کله نه کله مور هم بوځم. ډاکټران خو به پیژنې که نه؟ جی دومره پیژنم چې ډاکټران دي او بس. ښه دا راته ووایه چې ملک جبار خان پیژنې؟ ملک صاحب یادوې؟ او جبار خان ملک درته یادوم. او جی بله څوک نه پیژني. د هغو حجرې ته خو به ځې راځې که نه؟ داسې خاص خو نه ځم راځم جی. ګوره خبره به سپینه کې، یو ځل مې درته وویل که دروغ وایې که نه نو ګورې ښه بدله نه یي. صاحب ما ته چې هره سزا راکوئ راکې راله. ما ډزې کړي دي، خطا شوی یم، زه په معافي غواړم د میډم نه هم او ستاسو نه هم. ګوره زه چې نه څه پوښتنه کوم د هغې جواب راکړه. اخري ځل جبار خان سره کله میلاو شوی وې؟ زه خو جي هغه سره هېڅکله هم نه یم میلاو شوې. نو بیا د هغو حجرې ته څه ځې؟ زه خو جي حجرې ته یې نه یم تللی. اوس خو دوی ویل چې زه ځم راځم. نه ځم جي، بس کله ناکله لاړ شم. سمه خبره کوه، سمه. څه مطلب چې کله ناکله؟ مطلب دا چې ځې راځې؟ نه صاحب نه یم تللی، ډېره موده وشوه. څومره موده وشوه؟ ډېرې ورځې وشوې جي. ګوره ما ته پته ده چې ته کله تلی وې، هلته ورسره نور څوک وو او که نور څوک ورسره نه وو، دا هر څه ما ته معلوم دي. ته چې ما نیولې نو ما ته د ډېرو خبرو پته ده، خو ته به وې او رښتیا به وې. جی ملک صاحب ډېر زورور سړی دی جی. څومره زورور سړی دی؟ او دا زه درته کمزوری ښکارم؟ ونیسم در باندې غوږونه؟ نه جی تاسو هم زورور یې. سم وایه، د میډم نرګس په دفتر دې ولې ډزې کړي دي؟ ستا هغې سره څه دښمني وه؟ زما خو ورسره جي څه دښمني نشته. دا تمانچه ستا خپله ده؟ او جی دا زما خپله ده. نو بیا لایسنس در سره ولې نشته؟ لایسنس خو له چا نه جوړولو جي. دا دې کله اخیستې ده؟ دا خو جي ما سره د 2-3 کالو داسې ده. چا سره یې دښمني ده؟ زما خو جي چا سره بدي نشته. نو بیا تا ته د تماچې څه ضرورت دی؟ بس جي د میډم نرګس په دفتر د ډزو کول دپاره درته چا ویلي دي؟ چا هم نه دي ویلي صاحب. رښتیا نه وی که نه؟ جي ویم درته جي، ویم درته. نو بیا ولې دې ډزې کولې؟ سرمنده نه وباسم؟ په خبره نه پوهېږې؟ یا لکه دې بوځي هغه کمرې ته، یو ځل بیا دې رښتیا نه وایي، هغه سیخونه سره کوي او داغونه وله ورکوي او جبار خان ملک پسې ورشي راولئ او هغه بل کس هم راولئ، ده ته یې مخامخ کوي چې د ده پته ولګي. ویم جي زه رښتیا راته وایم جي. تا ته چا ویلي و چې د میډم په دفتر ډزې وکړه؟ سړی به خیب، ما ته پته ده، خو ته به راته وایې ته
ښه جي ویم جي لږ اوبه راله راکړې نو بیا ویم جي نشته اوبه ووایه اوبه راکړې اوبه ورته ورکړې هلکه جی ما به مړ کی بیا به ما مړ کی رښتیا ووایه هېڅوک درته څه نشي ویلی ها په دې کاغذ ولیکه ښه جي السلام علیکم وعلیکم سلام انسپکټر صاحب په خیر راغلی راځئ دلته کښېنئ ناصر خان بس تاسو په کیس کې لګیا یم څه نتیجې ته ورسېدې تر کافي حده بلکې د کافي نه هم زیات خو ستاسو تعاون ضروري دی ضرور دا خو زموږ خپل کیس دی که چېرې داسې بل هم وی که نه نو زموږ خو دا فرض دی چې پولیس سره د قانون د نفاذ په لړ کې مرسته ملګرتیا وکړو زموږ د تنظیم بنیادي مقصد هم دغه دی موږ خو خدمتګار یو د خلکو حفاظت که د پولیس فرض دی نو زموږ هم فرض دی مننه ډیره مننه خو میډم چېرته ده هغوی خو نن نه دي راغلي څه ضروري کار پسې د ښار نه بهر دلی دي ښه جي موږ خو تر کافي حده پورې تللي یو کیس خو د ترهګرۍ دی د ټیرریزم دی ښه نو دا خبره ده یعنې یو تنظیم په دې کې ککړ دی نه تنظیم خو په ککړ نه ښکاري خو د داسې تاثر ورکولو کوشش شوی دی وکیل صاحب دهشتګردي یا ترهګري یوازې انتها پسند تنظیمونه نه کوي یره ترهه نور خلک هم خوري خو د خپلو غرضونو دپاره بالکل د مجرم مقصد د میډم یا د بل چا وجل نه و بلکې صرف یرولو مجرم تاسو نیولی دی او مجرم مونږ نیولی دی بلکې هغه داده شوی هم دی د خپل جرم اقرار هم کړی دی څه وایي چې دا کار یې ولې کړی دی ما خو درته وویل چې میډم او ستاسو تنظیمي یرول مقصد و مجرم څوک دی او موږ سره څه بد کړي دي مجرم دا کار په خپله خوښه نه دی کړی یعنې په شی بل څوک دی یقینا مطلب دا چې اصل مجرم بل څوک دی همدغسې ده هغه څوک کیدی شي مجرم چې د چا په وینا دا حرکت کړی دی ما ته هغه اصل مجرم نه ښکاري هغه یوه ذریعه ده ښه یعنې تر اصل مجرم رسېدو پورې لا فاصله شته موږ تفتیش د شک په بنیاد کوو مشکوک خلک ډیر دي خو مجرم چې کم کس ښیي هغه ته لا موږ لاس نه دی چولی خو داسې یو اشاره موږ ته نه ښکاري چې دغه کس په مجرم دې جرم ته تیار کړی ځکه چې ستاسو یا میډم سره د هغه هېڅ تعلق نشته دی نه ښه شته او نه بد انسپکټر صاحب که چېرې تاسو ماته دا کس په ګوته کړ نو کیدی شي چې زه ستاسو مدد وکړی شم ناصر خانه فلحال دا زه نشم کولی چې زه ملزم ته لاس واچوم نو بیا تاسو ته ښولی شم فلحال دا نوم موږ پټ ساتلی دی البته زه په دې لړ کې میډم نرګس سره تر څه حده خبره کولی شم خو هغه شته نه نو تاسو ما سره خبره کولی شئ نه وکیل صاحب که چېرې میډم سره زما رابطه وشوه نو ما ته به کار لږ اسان شي ملزم باندې زموږ نظر دی چېرته تللی نه شي تاسو چې مجرم نیولی دی هغه اقرار هم کړی دی نو دې بل کس ته خو به پته لګېدلي که نه هغه چېرته پټ نه شي ما خو ویل چې زموږ په نظر دی د تښتېدو کس نه دی دا څوک کیدی شي نور څه نشم ویلی خو دومره ویلی شم چې دا یوه ښځه ده ښځه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو مسز زرشاد خبرې کوئ جی زه مسز رابعه زرشاد خبرې کوم تاسو بیبي زه بخښنه غواړم زه پولیس انسپکټر دلاور خان خبرې کوم جی بیبي خفه کېږئ به نه هغه کیس کې ستاسو تعاون راته پکار دی که تاسو چېرته ما سره لیدو دپاره وخت ویستو نو ډېره به ښه وي زه خو انسپکټر صاحب تاڼې ته نشم درتلی زه هم نه غواړم چې تاسو بې ضرورته راوغواړم که تاسو وایئ زه به کور ته درشم تاسو انسپکټر صاحب د میډم نرګس دفتر کې ما لیدی شئ بالکل همدغسې مې خوښه ده که تاسو سبا سهار 10 بجې د میډم دفتر ته راغئ نو زه به هم راشم ډېره مې خوښه ده بیبي زموږ د پولیسو هېڅ پته نه لګي که زه چېرته لیټ را لیټ شم نو تاسو به خاطر نه درنوئ هېڅ خبره نه ده فکر مه کوئ بیبي تاسو څوک نرس پیژنئ داسې خو مې څوک خیال ته نه راځي انسپکټر صاحب ستاسو پر ولی کې څوک نرس شته خپل ولی کې خو بیخي څوک نشته کم هسپتال کې ده د دې ځای نه لرې ده ډېره لرې ده کم ځای کې ده
کېدای شي که څوک خو زما خیال کې اوس نه راځي. خو نه داسې څوک نشته چې زما یا زما د خاندان سره د څه نږدې تعلق وي. په قبایلي علاقو کې د څوک پیژنګلو ښځه شته؟ کومه قبایلي علاقه کې؟ باجوړ کې. باجوړ کې خو څوک نه پیژنم انسپکټر صاحب. قصه څه ده؟ ما خو تا ته ویلي دي چې په تاسو کومې ډزې شوي دي د هغې انکوایري کې به پولیس سره مدد کوئ. خو ډزې خو ښځې نشي کولی او نه ښځې کړي دي. ښځه خو چا نه ده لیدلې؟ نه ښځې ډزې نه دي کړي خو موږ اصل مجرم پسې لټون کوو. موږ ته څه اشارې مخې ته راغلي دي دا ډزې چې کوم کس کړي دي هغه په خپله خوښه دا کار نه دی کړی او نه دومره څه خاص بنده دی. هسې څه بولا غوندې دی. انسپکټر صاحب زما خو په چا دعوه نشته ځکه چې زموږ د چا سره داسې تعلق خراب نه دی چې زما د مرګ هڅه دي وکړي. که تاسو ما د دې سلسلې د تفتیش نه بهر کړئ نو ښه به وي ځکه چې زه ښځه ذات یم. د تاڼې تحصیلونو نه ځان لرې ساتل غواړم. ګوره بیبي تاڼې تحصیلونه د قانون محافظ ادارې دي. که چېرې د تاڼې تحصیل کردار ختم شو نو ملک نه به ځنګل جوړ شي او بیا به هیڅوک هم محفوظ نه وي. لاس د بري کار وي. خو زما دا کوشش دی چې ځان خپل خاوند او خپل خپلوان د داسې کارونو نه بچ وساتم چې مشکلات یې پکې. مشکلات ضروري نه ده چې ته ځان له خپله جوړ کې تا ته څوک بر څوک مشکلات جوړولی شي چې په چا راشي نو بیا راغلی. ژوند کې هر څه راځي. ستا نه دا تپوس کوم چې باجوړ کې ستا یا ستا د خاوند یا د خاندان د بل چا سره تعلق شته او که نه؟ چا سره هم څه بدي وغیره شته او که نه؟ بیخي نه. باجوړ نه ما لیدلی دی او نه زما خاوند او نه هم هلته څه پېژنګلو شته. منم چې هلته به ستاسو څوک نه وي خو هلته په یو هسپتال کې یو نرس ته جی چې هغه خو د پېښور خو د څو کالو داسې هلته نوکري کوي. ما ویل که ته یې پېژنې؟ بالکل یې نه پېژنم. تاسو چې د آرجسي د ډاکټرانو خلاف کم شکایت کړی او د هغې رد عمل څه دی؟ دا خو ما ته پته نشته. شکایت خو ناصر خان او میډم نرګس کړی و. ما په چا هم څه شکایت نه دی کړی. البته زما د خاوند تربور ګل اکبر لاله اکسیډنټ کړی و. هغه ناصر خان هلته رسولی و. هلته ډاکټران او نور عمله په موقع موجوده نه وه. دا زه ویلی شم او دغه مې ویلیم دي. خو دا مې د ناصر خان د اطلاع مطابق او د ګل اکبر لاله د وینا په رڼا کې ویلي دي. د دې ډاکټرانو او باجوړ کې د نرس ترمنځ د څه تعلق نه خبر یې؟ زه نه خو د هسپتال ډاکټران پېژنم او نه باجوړ کې څوک نرس. تا ته داسې څه معلومات شته چې د دغې آرجسي د ډاکټرانو او ملک جبار خان ترمنځ څه تعلق دی؟ ګوره انسپکټر صاحب زه یوه کورنۍ ښځه یم. ما ته د سړو باره کې څه علم کېدی شي. که ته زما په ځای دا تپوسونه د بل چا نه وکړې نو ښه به وي. د ډاکټرانو خلاف شکایت تا هم کړی دی نو تا ته به ضرور پته وي. زه نه پوهېږم چې ستاسو مطلب څه دی. زما مطلب هغه سړی پیدا کول دي چا چې سرتاج نوم یو هلک دې کار ته تیار کړی و چې د میډم نرګس په دفتر ډز وکړي چېرته چې تم د میډم سره ناسته وي. نو ستاسو مطلب څه دی چې ګینې دا ډزې ما په ځان پخپله کړي دي؟ نه نه زما کلم دا مطلب نه دی. دا شک کېدی شي چې دا ډزې په میډم نرګس نه شوي بلکې په تاسو شوي او یا ستا په وجه په میډم نرګس شوي. دا صرف ستاسو شک دی. زما دې معامله کې هېڅ څه لاس نشته. زه خو د یوې میلمنې په حیث هلته ناسته وم. د جبار خان سره هم ستاسو سلانجه راغلی ده؟ داسې څه خبره خو نشته. د میډم نرګس په باره کې تاسو څه ویلی شئ؟ هغه یوه شریفه ښځه ده. د خلکو خدمت کوي. دې دپاره یو تنظیم جوړ کړی دی. زما او زما د خاوند هغې ډېر مدد هم کړی دی. د هغې چا سره څه بدي شته؟ دومره تعلق خو ورسره زما نشته چې د هغې ذاتي ژوند راته معلوم وي. د میډم او د ملک جبار خان څه تعلق دی؟ هېڅ هم نه. دومره ما ته پته ده. هلو السلام علیکم بیبي. زه ناصر خبرې کوم. وعلیکم السلام. تاسو ښه یې ناصر خان؟ بالکل د الله فضل دی بیبي. ما ویل چې ستاسو نه پوښتنه وکړم چې د پولیس انسپکټر تاسو سره څه خبرې وکړي. هغه خو عجیبه پوښتنې زما نه کولې. هغه د یوې نرسې په باره کې زما نه تپوسونه کول او نرس هم په باجوړ کې ده. نرس؟ عجیبه ده. باجوړ کې؟ دا خبره ده. څه مطلب دی؟ ته فکر مه کوه. زه به انسپکټر سره ووینم چې خبره څه ده. خو ته بالکل چې ګورې غم ونه کړې ښه. خدای به خیر کړي. پولیس هم دغسې تفتیش کوي. خو وکیل صاحب زما سره یې څه کار دی؟ ګوره دې کې زموږ فایده ده.
چې پته ولګي چې د دې ډزو په شا پټ لاس د چا دی چې موږ ته هم د خپل دشمن پته خو ولګي که نه. وکیل صاحب کوشش وکړئ چې زما نه بیا بیا تپوسونه نه کوي. د دې وجه دغه نرس ته ما ته معلومه شوې ده چې دا کوم کس ډزې کړي دي که نه دا هم د باجوړ نه راغلی دی. اوس بیبي ته ارام وکړه. د الله په امان. د خدای په امان.